بیګا چې کومه شپه ده نو په دې شپې باندې دا وظیفه وکئ. دا وظیفه به ستاسو د نسلونو دپاره ډېره زیاته کافي شي. دغه رنګې ستاسو مستقبل دپاره به ډېره زیاته اغلا ثابتېږي. زموږ د بچو مستقبل به څنګه وي، زموږ د فیملی مستقبل به څنګه وي، د خپل فیوچر د فکر دپاره دا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز ډېر زیات کارآمد به ثابتېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه باخوند او مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د شبې برات حوالې سره ده. په دې شپه چې کوم سړی، کوم بنده یا کومه ښځه یا کومه زرانه دا وظیفه کوي نو دا وظیفه به د هغوی دپاره ډېره زیاته کارآمد دا ثابتېږي. او دغه رنګې دې وظیفې ته ویل کېږي مستقبل دپاره ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. زموږ مستقبل به څنګه ښه کېږي؟ د مستقبل غم او د فیوچر غم هر سړی کوي، ولیکن چې کوم چې صحیح حل دی موږ او تاسو ته میلاویږي هغه صحیح حل طرف ته حل که راځي نو او دنیا مادي اسباب چې کوم دي او په هغې کې حل که محترمو دا لګیا دي. تاسو یو پېره دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز بیا تماشه کوئ. یاد ساتئ چې شب برات چې کومه شپه ده داسې شپه ده چې د دې ذکر په سوره دخان کې موجود دی او دغه رنګې د دې شپې عظمت او فضیلت طرف ته پکې اشاره ده. دغه رنګې په دې شپه کې زموږ ستاسو ټولې زندګۍ ډیټیل او دغه رنګې د پوره کال حساب کتاب الله پاک فرشتو ته حواله کوي چې دی به په دې پوره کال کې څه کوي. یاد ساتئ چې په دې شپه باندې د انسان نیکعمله او دغه رنګې د انسان بدعمله لیکل دا په دې شپه کې کېږي. نو تاسو وظیفه دغه وکئ، انشاءالله العزیز بیا تماشه کوئ چې الله پاک موږ او تاسو له څه راکوي او دغه رنګې الله پاک به موږ او تاسو په لوح محفوظ کې محترمو داسې هغې ولیکي نیکعمله موږ او تاسو ولیکي. یاد ساتئ چې پیغمبر علیه صلات وسلام به په دې میاشت کې ډېره زیاته بندګي کوله. دغه رنګې دا شپه داسې ده چې دا تنهایه شپه ده. په دې کې به الله پاک سره موږ مکمل تنها کینو او دغه رنګې الله پاک سره به خپلې خبرې دا شیر کړو. دغه رنګې الله پاک سره یو خاص قسم له تعلق دا محترمو دا سازول غواړي او الله پاک ته خپل ټولې پریشانانې دا ورښودل غواړي. دغه رنګې الله پاک ته پته هم ده او چې موږ ورته ووایو که نه نو الله پاک کېدای شي موږ او تاسو باندې رحم وکړي. دغه رنګې الله پاک به انسان له ذلت نه وساتي، الله پاک به د انسان له ترقي ورکړي. دغه رنګې د انسان چې څومره فیملی ده، څومره فیملی ممبرز دي، د ټولو له به الله پاک ترقي ورکړي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته وظیفه داسې ده چې کله د شب برات شپه وي نو موږ به صرف دغه یو آیت 300 پیرې وایو. د سورة الضحی آیت دی وللآخرة خیر لک من الاولی. انشاءالله العزیز الله پاک به دې وظیفې په برکت باندې زموږ ستاسو ټول مسائل دا به حل کړي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.